چې په یو کور کې نارینه مړ وي او دا د چم ګاونډ زنانه د تعزیت لپاره ورځي، نو آیا دوی د دغه پردي مړي مخ کتی شي که نه شي کتی؟ ګوره دا یوه ضروري مسله ده، چونکې دلته هغه د فتنې خطره نه وي او ماحول چې وي نو ټول د خفګان وي او د هغه غلط نظر وهم و ګمان هم پکې نه وي. خو باوجود د دې موږ خو به د شریعت مسله معلومو که نه چې دا زنانه د دغه پردي مړي مخ ته کتی شي که نه شي کتی. راځئ چې موږ وګورو، معلومه کو د شریعت مسله. کو چرته مخ ته کتی شي نو چې خپل زنانه پې باندې پوی کو، نو چې تعزیت لورځي نو چې پوره تعزیت ادا کوي او د مړي مخ ته ګوري، ټیک شوله. او که نه په دې کې ګناه وي نو چې موږ خپل زنانه د شریعت د مسلې نه خبرې کو، او که په ګاونډ کې دا د یو مړي د تعزیت لپاره ورځي نو چې خپل زنانه موږ په دې باندې د کور نه پویه کو په دې مسله چې ګوره دا مسله داسې ده، دا د سړو ذمواري ده او دا د زنانو ذمواري ده چې د دین نه ځان خبر کړو د شریعت نه، او دا موږ او تاسو نارینهو باندې ذمواري ده چې خپلو زنانو ته دا مسایل ورسو او هغوی په دې مسلو باندې پوهه کو چې آیا دا دې ځای کې د شریعت مسله څنګه ده. نو ګوره جی دلته خبره په ساده ټکو کې دا زده که چې په کوم ځای کې یو کور کې مړی وشو، نارینه مړ دی او زنانه ورته ورلې، نو ګوره که هلته د فتنې خطره نه وه، د بې پردګۍ خطره نه وه، ټیک شوله، نو په داسې ماحول کې که دا زنانه راولګي او دغه پردي مړي مخ وګوري نو دا د دې دپاره جایز دي، ګناه پکې نشته دی، ټیک شوله. خو ګوره په دې ټولو خبرو کې چې د فتنې خطره نشته، د بې پردګۍ خطره نشته، د غلط نظر خبره نشته، په دې ټولو خبرو باوجود د دې زنانه دپاره د پردي مړي مخ کتل صرف جایز قدر دي، ګوره بهتر نه دي. لکه کوي قتل دا پی ګناهګاره نشوه، خو بیا کوي نه قتل کنه نو دا ورله بهتره ده چې د پردي مړي مخې اونه کته کنه نو دا ورله بهتره ده، بیا هم چې په دې عمل وکړي نو دا د دې لپاره ښکلې خبره ده. خو اوس ګوره د بعضې پښتنو کورونه داسې وي، د بعضې پښتنو طریقې کار او کلچر داسې وي چې هغوی مړی په دغه کور کې په انګړ کې کیدي، نو نارینه وله ګډوډ راځي او زنانه وله راځي. نو په داسې موقع کې د چم ګاونډ زنانه راشي او هغې نه نارینه را چاپیري یا نارینه او زنانه تې ګډوډ را چاپیري، نو په داسې موقع باندې خامخا هغه د پردې دغه چې که پرده کول ممکن نه وي، په داسې موقع باندې خامخا دا زور لګول نه دي پکار چې بس ما د دې مړي مخ ونه کتو نو ګینې زما هغه تعزیت پوره نه شو، او ما د دې مړي مخ چې ونه کتو نو دا به دا کور والا ګینې بد وګڼي. نه بد دي ګڼي که نه، د شریعت په مسله باندې تاسو له څه پکار دی، عمل پکار دی. نو که کوم ځای کې د بې پردګۍ خطرې چې سړي پردي نارینه او زنانه هغه ته ګډوډ را چاپیري، مطلب او دا پردی زنانه د ګاونډ زنانه ورله او چې کوم مړی شوی دی رشته دار نه دي، نو په داسې موقع کې خامخا دوی له زور نه دي لګول پکار، ورتلل نه دي پکار چې یاره دوی په دغه موقع باندې د مړي مخ ګوري او خامخا ورځي. او که نه داسې معاشره وي، داسې ماحول وي چې مطلب کم ټایم زنانه وي نو هغه ټایم سړي نه ورځي، نو په داسې موقع بالکل به ورتلی شي، یا په کم ټایم سړي وي نو هغه ټایم باندې زنانه نه ورځي. نو دا یوه مسله وه چې مختصر الفاظو کې مې تاسو سره شیر کړله چې په داسې موقع باندې موږ له څه کول پکار دي او خپلې زنانه په دغه مسله باندې پوی کول پکار دي چې په دې باندې هغوی عمل وکړي. نو انشاءالله العزیز موږ له به پې الله جزای خیر راکوي او دا به موږ نورو مسلمانانو ته هم رسوو چې هغوی په دې مسله باندې پوه شي. وصلی الله علی النبی.